बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दर्स नंबर 38 मखरज नंबर 9 دا د لام دی. لام څنګه مکمل طرف اللسان د جبه ټوله غاړه او لږه ډډه، مکمل طرف اللسان او ادنی حافه. تاسو د لسان په تقسیم کې ویلي دي. دا د څلورو غاښونو نومونه هم تاسو ویلي دي: ثنایا، رباعي، انیاب او یو زواحق. یو ثنایا، یو رباعي، یو نوکدار غاښ، یو اخوا زواحق. د دې د اورو سره ولګي. او کوم اورو سره؟ هغه تالو طرف ته چې تو شوي اورې دي لیسې حنک سره. نو ګوره درې اجزا په دې مخرج کې درې اجزا جزونه بیان کوي. یو د لسان نه، نو د لسان نه به څنګه وي؟ د ټول طرف اللسان دې ځای پورې شو د ژبې غاړه، او لږ ورسره حافه ده، ادنی حافه دا یو جز شو. دویم جز څلور غاښونه: ثنایا، رباعي، انیاب او زواحق، دو جزه. دریم جز اوری لیس حنک، هغه تالو طرف ته مایلات تو شوي اوری چې دي دغه ځای سره د ژبې دا غاړه او دا لږه ډډه دا ولګي. نو که د ښي طرف نه وي که د ګز طرف نه وي، د دواړو طرف نه ویلی شي. نو د دې نه یو حرف لام ادا کېږي. من الله ووایه را سره، ژبه ګوره هلته لګي من الله. نو دا د طرف اللسان یو مخرج شو، یو حرف شو، ورپسې نون دی.